دا مختصر درود اتیا کرته وویلو نو الله رب العزت به د دې په بدله کې د دغه مسلمان د اتیاو کالو ګناهونه معاف کی او د اتیاو کالو برابر اجر او ثواب به الله رب العزت د په عملنامه کې ولیکي. او یو بل روایت کې راځي چې کوم مسلمان دا درود وي نو الله رب العزت به ورته په پولیسورات کې د نور په شکل رڼا جوړه کی. نو ګورئ څومره د فائدې نه ډک عمل د مختصر درود دی. دا هم چې موږ تاسو ونه وایو او هفته کې یوه ورځ صرف د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ نه پس نو موږ تاسو په کار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله العظیم چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله یې. ملګرو په دې نننۍ ویډیو کې به انشاءالله العظیم تاسو ته زه یو داسې اسان او مختصر عمل درښایم چې د هغې په بدله کې به الله رب العزت ستاسو د اتیاو کالو ګناهونه معاف کوي او د اتیاو کالو برابر اجر او ثواب به تاسو ته لیکي. ګورئ مسلمانانو ورونو، زمونږ او ستاسو دا زندګي، زمونږ او ستاسو په دنیا کې دا وخت تیرول، قرآن کې الله رب العزت فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وایي ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان الا مګر د څه دپاره؟ لیعبدون، د عبادت دپاره. نو موږ او تاسو الله رب العزت د عبادت دپاره د دنیا ته رالیږلي او دا دنیا په دې کې به موږ او تاسو د الله رب العزت عبادت کوو. فرمایي که نه وایي جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، تر کمې پورې چې زموږ په دې بدن کې وجود کې روح دی، ساه ده، نو دا موږ سره یو غنیمت دی، یو چانس دی. په دې کې به موږ او تاسو نیکۍ کوو، موږ او تاسو به د الله رب العزت عبادت کوو. نو ګورئ دا آسان او مختصر او واړه واړه عملونه دي. د دې په بدله کې الله رب العزت ډېر بې پناه اجرونه ورکوي. بعضې خلک په دې حدیث باندې قسمه قسم خبرې کوي چې یاره دا ضعیف دی او دا داسې او دا داسې. لہذا د خلکو په دې خبرو کې تاسو مه راځئ، تاسو عمل ته ګورئ او عمل چې د چا نه روایت دی تاسو هغې ته ګورئ. ګورئ دا حدیث چې کوم تاسو ته زه نن بیانومه دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې دا محدث کبیر دی، محدث صحابه دی، د صحابه کرامو یو لوی محدث دی او داسې یو جلیل القدر صحابي دی چې دی به په هر مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود و. نو لہذا ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کوي، فرمایي وایي کوم مسلمان چې د جمعې مبارکې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس په خپل ځي باندې کېناستو، پا نسیدو بلکې په خپل ځي باندې کېناستو او دغه مختصر درود اتیا کرته اتیا پیری وویلو 80 مرتبه. کم درود؟ اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله واصحابه. دا مختصر درود اتیا کرته وویلو نو الله رب العزت به د دې په بدله کې د دغه مسلمان د اتیاو کالو ګناهونه معاف کی او د اتیاو کالو برابر اجر او ثواب به الله رب العزت د په عملنامه کې ولیکي. او یو بل روایت کې راځي چې کوم مسلمان دا درود وي نو الله رب العزت به ورته په پولیسورات کې د نور په شکل رڼا جوړه کی. نو ګورئ څومره د فائدې نه ډک عمل دی، مختصر درود دی. دا هم چې موږ او تاسو ونه وایو او هفته کې یوه ورځ صرف د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ نه پس نو موږ او تاسو په کار دی چې هره جمعه د دې عمل اهتمام کوو. ګورئ ما تاسو څنګه چې مخکې وویلې چې دا مختصر او واړه عملونه دي خو بدلې څومره دي. د اتیاو کالو عبادت به څوک کوي؟ بیا نن سبا زندګي که موږ او تاسو وګورو نو ډېر په سخته خلک د شپېتو کالو نه اوړي. بیا الله رب العزت د دې عمل په بدله کې زموږ او ستاسو د اتیاو کالو ګناهونه معاف کوي. الله رب العزت یې زموږ حفاظت د ګناهونو نه وکړي، د کبایرو نه به موږ انشاءالله ځان ساتو او صغایر به راته الله رب العزت په دې باندې مونږ ته معاف کوي. او ورسره چې څومره کبایر ګناه دي هغې دپاره توبه شرط دی. توبه کول په سچه باندې الله رب العزت ته جړا کول، توبه کول دا ضروري دي. باقي دا کم صغایر ګناهونه چې دي ګورئ د اتیاو کالو ګناهونه، د اتیاو کالو نن سبا د چا زندګي نه ده نو د اتیاو کالو برابر ګناهونه به څوک کوي؟ بیا د اتیاو کالو عبادت څومره مشکل دی. نو مسلمانانو ورونو دا مختصر او اسان عمل دا په خپله زندګۍ کې راولئ او کوشش وکئ د نورو مسلمانانو سره هم شیر کئ. بعضې خلکو باندې دغه شیر لفظ هم داسې ناشنا لګي. د شیر کولو مطلب دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي سرسبز او شاداب دي وي زما هر هغه امتی کم امتی چې زما یوه خبره واوري او بل مسلمان ته په همغه طریقه باندې ورسئ څنګه چې زما نه اورېدلې ده. اوس یو حدیث سے مثال دا حدیث ما تاسو بیان کو، دا عمل ما تاسو بیان کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کړی دی. مونږ دا حدیث وکړو، مونږ تاسو ته بیان کو، تاسو په همدغه طریقه باندې دا نور مسلمانانو ته ورسوئ. نو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کې به تاسو شامل شئ.